دا تاسو ګورئ، دا تاسو ته په سکرین باندې په نظر راځي چې دا د قاضي میډیکل کمپلیکس کې لګېدلی گیزر دی، ګریزر اوبو ګرمولو والا چې راوړی دی لوکل دغلته د قاضي میډیکل کمپلیکس نه بار چې کم لوکل جوړیږي هغه یې اخیستی دی او په هغې باندې سټیکر یې لګولی دی. نو دقه ستاسو د ټول هسپتال حل دی، دی مخ دی. او دغسې د دې لفټونه کم چې په دې کې دا لفټونه لګېدلي دي، نو ماته نن د دې انکشاف وشو چې دلته کم لفټونه را رسېدلي وو، بار نه راوړلی شوي وو او هغه بیا اسلام آباد ته لاړل، په یو مخصوص پلازه کې ولګېدل. بیا د دې کې ډېر اهمه مشینري. نو تاسو ماته دا ووایئ چې لفټ ترې نه وړي، دروازه ترې نه وړي، ګریزر پکې دلته لوکل لاورې لګوي، دا نوشهره کلا کې جوړ شوی ګریزر د دې بار نه چې کوم دغلته جوړیږي، نو دلته به دا نور آلات تاسو ته دې ډاکټرانو دې کې څه پرېښي. عجیبه تماشه یې لګولې ده. دغسې دې کې برتیانې کړي دي. د برتیانو په کیس کې خدا یو ابتدا وشوه او دلته به تاسو ته ښکاري چې دلته کې کوم ډاکټرانو نو عام جیلي د عام کسان هغه برتی شوي دي او هغه بیا پروموشن او هغه له بیا سرټیفیکیټ یې جوړې کړي دي او دې نوښار نه انتقام اخیستی دی او دې نوښار پورې خندا کړې ده او د دې نوښار نه یې هسې څه تماشه جوړه کړې ده. نن د چاپې نه پس مونږ واورېدل چې ډېر غټ غټ خلک هغه دې کې انوال دي او د ډېرو خلکو چې کم موجوده امنیز دي، ام پی ایز دي، نو د هغوی په حجرو باندې طوافونه شروع شو. او دا ځل داسې ښکاري چې د اپریشن نه پس دا کم آغاز شو، خلکو مطالبه ده اوامر رد عمل به په دې باندې راځي. زه دا به بانګې دهل ویم دین چې کم منتخب امنیز ام پی ایز دي دی تم ویم، حکومت تم ویم، ادارو تم ویم چې که د دې کې د بدعنوانیانو کرپشن د دې د سدباب ونه شو او د دې د بچکولو کوشش وشو، لا په دې باندې صحیح کاروایی ونه شوه، نو په دې باندې به بیا اوامر رد عمل راځي، بیا به د خلقو د طرف نه رد عمل راځي. تاسو به وګورئ اوس به خلق هم بیا راوځي، اواز به اوچتئ، نو خلاصې نشته. دا لفټونه به ښکاره کېږي، ګاډي به ښکاره کېږي، تر دې پورې چې دلته نه کمې ګملې وړلې شوي دي او کورونو کې خلکو ایښي دي هغه به هم راوځي. نو عجیبه تماشه یې دې نوښار نه جوړه کړې وه او دا ابتدا وشو او تاسو ته ښکاره شو. خو ما ویمې چې په دې باندې څو خبرې وکړو. دې کې دلته کې چې کم غټ آلات دي، اپریشن تیټر کې سامانونه دي، نور د ضرورت چې کم مشینونه دي، د هغې باره کې ویلی کېږي چې هغه کم اوریجنل سامانونه نو هغه وړلی شوي دي پرایویټ هسپتالونو ته او د هغې په ځای باندې چینه مارکه سامانونه، لوکل سامانونه هغه په دې هسپتال کې ایښي دي. نو هسپتال کې دا کلواړ کول دا د نوښار د غریب عوامو استحصال دی. دا د دې غریبو خلقو هغه اخري چې کم د درد په ټیم کې دی ته هغه سهولت ورکولو والا موقع هغه په زخمونو باندې مرهم ایښو، هغه موقع نو هغه مرهم امتنه تختولی دي، هغه غلا کړي دي. نو د دې سخته سزا پکار ده او دا تاسو ته تماشه وکړه. دا خو نن مونږ په دې باندې تاسو ته مسلسل خپله خبره هم در رسولې ده. مونږ تاسو ته خبرې چې کم کرپشن داستانونه دي، کم قصې دي، مونږ هسې نه کولې تاسو ته ښکاره کېږي به ورځ په ورځ چې ورځ تېرېږي نو دې کې به د هرې خښتې لاندې د کرپشن یو کوی راوځي او هغه تماشه به ټول نوښار کوي. نو دا دقه حالتي نن یو طرف ته مونږ ته افسوس هم راتلو چې ډاکټر طبقه ډېره معززه طبقه او داسې حالت ته رسول، نو یو خو د دې په شا زمونږ د سیاستدانانو لاسمو، خو بل طرف ته دغه ډاکټران په خپله د خپل د دې انجام دی به ذمواري کم خلق چې اوس په دې کې راځي او د کرپشن د انګالونو کې دې کې به غورځېږي، د کرپشن د دلدلو کې چې به اوس انخلي، نو دا د هغوی خپل
عمل هم دی، ځکه چې قانون نه تجاوز هیڅ چاله نه دی پکار. تاسو کتل تیرو ورځو کې چې یو طرف ته یو ورځ مخکې د الیمین ګنډاپور د دې صوبې وزیر اعلی دی نامزد دی، نن حلف اوچت شو وزیر اعلی دی، عملا وزیر اعلی شوی دی او هغه گرفتارو له چاپی والے کې دي. یو ورځ چې تیره شوه نو د صوبې آی جي او وزیر اعلی بیا هغه له دواله لاړل ورسره کېناستل. نو قانون د چا دپاره د خپو لاندې کول نه دي پکار. او کم خلقو چې لا دا تاریخ دی، دا تاسو ګورئ، چا چې قانون د چا د خوشنودۍ دپاره، ظلم دپاره، بربریت دپاره، وحشت دپاره، ذاتی مفاداتو دپاره قانون د خپو لاندې کړی نو هغه بیا خامخا الله تعالی د قوم تم خولي، تاریخ ته هم پرېښي دي او هغه تماشه جوړ شوی دی. نو چرم د قانون نه تجاوز دا نه دی پکار. انسان که هر څومره کمزوری نو بره یو رب شته او هر څومره که څوک مضبوطي نو هغه نه مضبوط یو خالق او مالک چې دا ټول کائنات جوړ کړی دی او دا پیدا کړی دی او د دې مالک دی نو بره هغه رب ناست دی او هغه ګوري او د هر څه وخت دی او بیا هغه پړی د دې د راښکو یو وخت دی یو مقرر، دا چې کله راښکې شي نو بیا سړی پلوټ کړو. الله تعالی دې مونږ خپل حفظ و امان کې ساتي او الله تعالی دې مونږ له توفیق راکړي چې د ښو کارونو د هغې ترویج وکړو او بدو کارونو نه خلق منی کو. دا خپل چې کم زمونږ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا کار دی، دام د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار دی. نو چې دا مونږ نه په ښه طریقې سره، ښه خوش اسلوبۍ سره، مستقل مزاجۍ سره والي.